الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، مختلف موضوعات باندې مختلف طور طریقو باندې تاسو ته خبري او دینی هدایت تاسو ته بیانېږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو له پټولو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دا ټولې خبرې د عمل لپاره، د اسلام د ترقۍ لپاره، اسلامی تهذیب راوستلو لپاره او خپل ځان د اسلام تابع کولو لپاره بیانېږي چې څو پورې اسلام دنیا کې وي زمونږ او ستاسو شناخت به وي، چې څو پورې د دین او د اسلام نوم په دنیا کې قائم وي د مسلمان نوم به قائم وي. نو دین اسلام زمونږ مذهبي شناخت ته، زمونږ معرفت ذریعہ ده، زمونږ د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ ده. نو دی وجه خپل اعمال دې سره تابع کول دا ډېر ضروری دي. دی اعمالو کې یو عمل دا دی چې انسان کور ته ننوځي یا کور نه خارج کیږي څه طریقې کول پکاري. یو حدیث پاک کې راځي، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، اذا خرج الرجل من بیته، او یو سړی د خپل کور نه خارج کیږي وزي چرته ځي په سفر باندې یا روان وي چرته، نو په دغه وخت کې دی دا یو دعا وایي. د هر دینی عمل خپل فضیلت وي او خپل اثر وي. هر یو انسان دا غواړي چې الله زما د پاره کافی او شافی شي او الله ما ته هدایت وکي او الله رب العزت زما د دشمنانو د مختلف سيزونو نه حفاظت وکي او الله مې د شیطان نه حفاظت وکي. دا د هر انسان دا خواهش ده. نو د دې لپاره داسې وړوکي اعمال، واړه اعمال احادیثو کې بیان شوي دي چې هغه انسان ته ډېر زیات فایده ورکوي. نو کوم انسان چې دا غواړي چې الله د ده لپاره کافي سي او الله دې انسان ته هدایت مو کی چې د هدایت نه دا محروم نشي او دا شان د انسان د نورو اشیاءو نه، د مضراتو نه او د تکلیف دې سیزونو نه حفاظت مو شي او د دې سره سره په سترګو باندې نه راتلونکي دشمن د شیطان نه حفاظت وشي. دې څلورو فایدو دپاره په حدیث پاک کې یو مختصر عمل راغلی دی. علماء کرام حافظان خو لوی عملونه کولی شي، خو عوامو دپاره داسې مختصر الفاظ، مختصر عمل پکار وي چې هغوی ته آسان وي، ځکه دنیا کارونه دي. نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځلو فرمایل، اذا خرج الرجل من بیته، چې کله یو سړی د خپل کور نه وځي خارج کیږي چرته روان دی بازار ته سفر باندې ارزه ته روان دی، نو دا دي دا وړوکی کلمات وای نو الله رب العزت بدته سلور فائدې ورکي. ا کلمات سری او غ فائدې سری کلمات بالکل آسان
بسم الله توکلت علی الله، بسم الله توکلت علی الله. دومره مختصر الفاظ اکثر کسان لورزیم کچاله نه ورزي یادولی آسان دي. بسم الله توکلت علی الله. او دا الفاظ مسره ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. دا مختصر الفاظ دي چې کوم انسان دا وی نو دا الله د طرف نه دته یقال له دته ویلې کیږي په دې دعا ویلو سره په دې عمل کولو سره حسبک هدیتا وکفیتا ووقیتا وتنحى عنه الشیطان. وی دا الله د طرف نه دی انسان ته اعلانږي حسبک، وی بس دا کلمات تا د پاره کافی دي، بیغمه شه. ځکه چې د الله نوم دی، تا په الله باور کړی ده چې الله ګوره زه ستا په نوم باندې ووتم د دې کور نه، او دا کور مې او دا ځان مې تا ته حواله کړی دی. نو چې کله الله رب العزت انسان په منځ کې ضامن وګرځي او الله رب العزت خپل ځان وسپاري، نو اعلان کیږي د پاره چې حسبک، بیغمه شه من کافی یو. او بیا ورته هدیتا، ته به انشاءالله په سمه لار روانې. که دنیاوي کاری دي ته هدایت وي، یعنی کار ته به منزل ته به صحیح طریقې سره رسي. هدیتا ته په هدایت شوې، په سمه لار شوې، یعنی که کم کار پسې روانې جایز کاری نو هغه الله به دې هغه منزل ته رسي، یا کار ته به دې رسي. هدیتا وکفیتا، او ستا دپاره کفایت هم وشو، الله ستا د کفایت ذمواري واغسته. ووقیتا، او الله ستا د وقایې د حفاظت ذمواري هم واغسته. نو عزتمندو او به وتنحى عنه الشیطان، او شیطان بم د دنه لري لري ګرځي د دنه او د کور نه. نو وړوکی عمل ډېرې فایدې، لږ الفاظ او غټې فایدې. نن عزتمندو د انګلیش مضمونونه ماشومانو له ورځي، او یو د دریم ماشوم ته ووایه اپلیکیشن انګلیش کې وایي، او لیټر خط ولا ورځي، خط ولا ورځي، او دا شان چې کوم دی سټوري ولا ورځي، کهانی ولا ورځي. خو ورته د کور نه چې وځو بچه څه دعا وایو نه ورځي. ښځه دا خو ماشوم دی، دا بل هټه کټه جوان 40 کالې وشو او جاړي، وی الله زما ما سره مدد نه کوي. نو ته چې د کور نه وځي، تا د الله د مدد دپاره څه الفاظ ویلي؟ یو حکومت نه او پولیس نه تاڼې نه فوج نه چې ته مدد غواړې، خو یو خط خو به ورته لیکي که نه، کم از کم یو رنګ خو به کې که نه په 11-22 باندې، او دغه رنګې په نورو نمبرونو باندې به یو رنګ خو کې. هغه تا نه څه خبر دي؟ الله اگر چې تا نه خبر دی، خو الله رب العزت خوشحالیږي چې زما بنده ما ته ووایي چې ته بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. آسان الفاظ. نو الله ته په هدایت کړي، الله تا د پاره کافی شو، او الله تا د پاره محافظ شو، او د شیطان نه ته محفوظ شوې. دا ټولې فایدې دي وړوکې دعا سره حاصلېږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو له د دې عمل په دې الفاظو باندې عمل کول راکړي. انشاءالله د نن نه پس به دا الفاظ وایو که نه. دویم دا دی عزتمندو، د شیطان نه هر سړی تنګ دی، او دا شان عزتمندو هر کور کې شیطانی وسوسې او د شیطانی تدبیرونه ډېر زیات شوي دي. او دا ولې؟ ځکه چې شیطان هلته موجود دی، او شیطان په هغه خلکو خواري کوي، او دغه رنګې بې ارامي ده. نو د دې دپاره یو وړوکی عمل احادیثو کې راغلی دی چې کم انسان وی چې ما کاره د شیطان شپه ونه کی، او زما کور کې د شیطان نه ایساریږي، او کم انسان دا غواړي چې زما په رزق کې د برکت، زه غریب سړی یم، زه خو لږه روزي ګټم، لږ خوراک کور ته راوړم، او په هغې کې برکت نه وي. برکت دا ویل کېږي چې لږ څیز به د ډېرو دپاره کافي کېږي، او یا به الله رب العزت ظاهري هغه څیز ډېروي، او یا به ظاهري نه ډېروي، خو ته به پرې پوهېږي نه او رسېږي به. نو چې کوم انسان دا غواړي چې د ده په کور کې برکت وي، د ده په خوب کې برکت وي، بعضې کسان یې همداسې ودی او په خوب نه مړېږي. نو حدیث پاک کې راځي
سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ما دا اوریدلی دی او دا روایت دی کوي من سره الا یجد الشیطان عنده طعاما ولا مقیلا ولا مبیتا فليسلم اذا دخل بیته وليسمي على طعامه. نو دوه عملونه داسې دي چې هغه د انسان په کور کې او په طعام کې برکت راولي او د طعام او د کور نه شیطان شړي او دا د ټولو لانجه ده او دا هر چاته دا قصه ور په غاړه ده چې کور کې شیطانی کارونه دي چې لاړ شي ښځه به د زوی سره په جنګ کې چې لاړ شي خواښې انګور سره په جنګ ده خپله لور خپلې مور سره په جنګ ده او خپل خاوند خپل میړه خپل ښځې سره په جنګ دی هغه چې ښه په خوښې سره واده کړی دی ښه په خوشحالۍ سره واده کړی دی خو عزتمندو کمی د څه شي دی وایي چې زه خو د مینې کمی نه کومه زه خو کور ته خوراک څښاک هم ډېر زیات وړمه زه خو د خپلو بچو او د خپلې بیبي ډېر خیال ساتمه او بیا هم کور کې ډېره پریشانی ده د پریشانۍ ختمولو دپاره دوه سببونه الله پیدا کړي یو ظاهري سبب وي یو روحاني سبب وي یو ظاهري سبب وي بل باطینی سبب وي الله رب العزت په دې دنیا کې د خوراک سیزونه هم پیدا کړي خوراک دپاره خو الله رب العزت قرآن هم رالیږلی دی الله رب العزت پیغمبران را لیږلي احادیث هم را لیږلي دي نو عزتمندو کور کې د خوشحالۍ دپاره دوه نسخې دي یو خو دا دی چې شی به هم راوړي او بل دا د روحاني دعاګانې به کې هغه دعاګانې څه دي نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې کم انسان من سره چې د چا زړه غواړي او کم انسان ځان خوشحالول غواړي الله یجد الشیطان عنده طعاما چې د خوراک پسخاک سیزونو کې د شیطان کار نه او خیر او برکت دی بګي ولا مقیلا ولا مبیتا او نه د دې په قیلوله او په خوب کې د شیطان کاری نو دی انسان لسه پکار دی مختصر عمل فلیسلم اذا دخل بیته وې دا د دوه کارونه کوي یو چې کور ته کله دننه کېږي دا د په خپل اهل و عیال باندې سلام اچي او ولیسمي علی طعامه او بل د تسمیه بسم الله وی په خپل طعام باندې چې کله د خوراک څیز خوري بس بسم الله وبرکت الله یا وعلى برکت الله یا بساده بسم الله الرحمن الرحیم نو دا دوه عملونه بسم الله او سلام کول دا ډېر لوی عملونه دي دا څه کوي د انسان چې بسم الله دی ویل د طعام هغه برکت درته حاصل شو او طعام به ډېر وخت کار کوي خو دې دپاره دا ضروري دی عزتمندو چې د کور ټول افراد دا کار کوي که ته وایي جی خو ما خو روزه لګولې ده او زه فلاني خانقات شریف ته ځم او زه خو د جمعې د مفتي صاحب بیان اورم او زه خو جی ډېرې دعاګانې ویم د روټۍ نه وروسته او مخکې هر ټایم کې منځ کې هم پکې ویم نو موږ به درته دا وایو چې د کور ټول افراد یې وایي جی د هغوی نه خبر نیم دقه خبره غلطه ده د دې مثال دقسې دی چې یو انسان سره یو تیلی ده یو بټوه ده او په هغې کې دا پیسې اچوي او دا غم یې نه کوي چې دې کې سوری شته که نشته اونکه ډېرې روپۍ مو واچوي او لږې لږې ترې غورځېږي یو ورځ به داسې راشي چې هغه منګي کې به اوبه ختمې شي او هغه بټوې نه به دا پیسې ټولې ختمې شي دا دقه سوری دی تا کور کې ساتلی دی بچی دې نه وایي بچی دې په ګس لاس خوراک کوي د میتیزو په لاس باندې او چې خوراک ته کیني بسم الله نشته نو دی وجه نه بعضې پکې ملنډې کوي وایي موږ ځکه بسم الله نه وایو چې کور کې روزانه دال پخېږي او روزانه ټیپر پخېږي نو پرېږده چې دا شیطان یې خوري چې دا پلار مې لږ خبر شي چې بیا دا شی نه کور ته نه راوړي الټه دا خبرې کوي دا به ورته پته ولګېږي چې ټیپر اغوستل څومره ګران کار دی چې کله د خپل بچي وشي او کور ته دا ساده اوړه راوړل دا څومره ګران کار دی چې کله د خپل بچي او پردی لور کور ته راولي او بیا به درته پته ولګي چې دا سیر وړل ګټل څومره ګران کار دی دا خو د پلار په پیسو مزې کې نو بسم الله ویل پکار دي دا وړوکي اعمال دي عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي ان شاء الله د دې دغه به کوو که نه پابندي بل یو بل عمل دی عزتمندو موږ او تاسو ټول پکې مبتلا یو او د کور اکثر بنیادمان پکې مبتلا دي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي
او هغه عمل دا دی دغه کې سیل ختم شوی سیل دې کې سیل لګي کنه ها نو سیل چې پکې چې کار وکړي کار نه بٹن صحیح ده سیل پکې کوم ځای کې لګي ها نو یو سیل راواله کنه کوم ځای کې لګي هغه بل مایک را زموږ جومات کې به روزانه څه غم وي خامخا دا ښه دی زه روزانه نه راځم دې جومات ته او دې سر خوړلې هغې خپې خوړلي او نو غټ غټ ملکان دلته اوسېږي او دا غټې غټې دا پیله صف داسې ډکي ته ورکړه سبحان الله زما یو کار کوي بهرحال یو بل عمل و هم درته بیا انشاءالله چې کومه جمعه بیان کوم عزتمندو د دنیا زندگی عارضی زندگی ده د آخرت ابدي زندگی ده هر انسان سره دوه خبرې تړلې دي یو د انسان ضرورت دی او بل د انسان مقصد دی ضرورت پورا کول هم انسان لا ضروری وي ځکه چې ضرورت یې نه پورا کیږي دا انسان پریشان کیږي خو مقصد د ضرورتو نه ډیر اعلی وي ضرورت کله انسان د مقصد د پاره پریدي خو مقصد د ضرورت د پاره نه پریدي ځکه ضرورت وي عارضی مقصد وي ابدي او همیشه ضرورت کني وي انسان پورا نشي انسان وخت تیرولی شي خو مقصد یې چې پوره نشي ټوله زندگی خراب شي او د زندگی هغه مقصد یې چې خراب شي د ټوله زندگی باندې د هغې اثر غورځېږي هوښیار خلک څه کوي هغه مقصد پوره کوي د ضرورت قرباني ورکوي قمقل خلک څه کوي خپل ضرورت پوره کوي د مقصد خیال نه ساتي د قمقل سړي موجوده نږدې شي ته پام او خیال وي د هوښیار سړي منزل او مقصد ته پام او سوچ وي مطلب دا دی د قمقل سړي نظر کم کار کوي ضرورت نږدې وي مقصد لږ لرې وي نو نږدې شي زر ښکاري او لرې سیز دپاره ډېر تکړه سترګې پکار وي او د هغې دپاره دماغ پکار وي نو دې وجې نه عزتمندو قمقل سړی ضروریات پوره کوي او د هغه مقصد ته خیال نه دا راشي عزتمندو یو دنیا ده او بل آخرت دقه شان دنیا زمونږ ضرورت دی آخرت زمونږ مقصد دی دنیا زمونږ ضرورت دی د الله رضا زمونږ مقصد دی چې کوم انسان ته ضرورت پوره میلاو شو او مقصد ورته میلاو نه شو دا تباه شو چې کوم انسان دواړه وکړه دا د ټولو نه اعلی دی الله قرآن کې وی ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه یا الله دنیا مراله خراکی آخرت مراله خراکی دا خو ډیر بهتر دی خو چې کم انسان صرف دنیا پسې شي نو دا دنیا انسان له دھوکہ ورکوي حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سام پہ ٹس جائے گا ورنہ غافل یاد رکھ پچھتائے گا دا منقش مار دی سړي ته ډېر ښایسته ښکاري خو چې دم یې دله نه درځي منتر یې نه درځي چک د باندې لګوي او بیا دې خرابوي نو دې وجې نه عزتمندو د دې مثال دا دی یو انسان کراچۍ ته روان دی او دا په پینډۍ باندې یا په لاره باندې بل یو سټاپ باندې یو هوټل ته لاړو نو په پینډۍ ته کراچۍ ته تک د مقصد دی هلته دته جاب میلاویږي هلته مثلا د کمپني ده هلته د لوی مقصد دی هغه پوره کېږي
او په لاره باندې دا سټاپونه د ضرورت دی، خوراک ضرورت، څښاک ضرورت، لږ شان آرام کول ضرورت، گاډي ضرورت، دا ټول ضرورتونه دي. دا انسان هوټل باندې کېناستو، هلته دود پتی چای اوسکله، چای ډېره خوښه شوه، نو وی یو کپ بل څکم، ګاډي بان ورته آواز کوي، وی ګاډي روانېږي، دا وایي داسې چای ما زندګۍ کې نه ده څکلی. هغه ورته وایي دا ضرورت دی، مقصد د نه پاتې کېږي. وایي مړه داسې چای بیا چېرته نه میلاویږي. او دویم کپ دپاره اډر ورکړي، ګاډی ترې روان شي. یا خوراک ته کښېني، دویم پلیټ ووایي، پرلت یې والی دی، مقصد ته هیر شو، لاړې بیا وروسته لاس مروړي. یا لږ ساعت له اوده شو، ګاډي بان ورته وایي بچیا ټیم پوره شو مونږ ځو، دا ورته وایي زما لا طبیعت برابر نه دی، لږ آرام کوم، لاړې مقصد ته پاتې شي. دا د قمقل سړي علامت دی. د چیو دپاره، د اوبو دپاره، د خوراک دپاره. هلکه که دې کراچۍ ته تللی وې او دا پروجیکټ تا ته میلاو شوی وی، دا جام تا ته میلاو شوی وی، دا کمپني درته میلاو شوی وی، نو تاله به الله دومره پیسې درکړی وی چې زرګونه پیلۍ چې په هغې کې پراته او زرګونو دغه خوراکونه په دې کې پراته وو. د هغه یو ضرورت دپاره هغه هر څه قربان کړو. نو داسې نه کول پکار. دومره تکړه خلک شته چې په یو روټۍ باندې هغوی 1,00,000 روپۍ لګوي، 50 کې راشي هلته روټۍ وخوري او واپس لاړ شي. هغوی خپل مقصد پوره کړی وي، نو بیا یې مزې وي. نو دې طریقې سره عزتمندو د دنیا سفر هم داسې دی. ګورې داسې نه چې زموږ د دنیا ضروریات پوره کولو دوران کې زموږ دین خو پاتې نه شو، زموږ مونځ خو پاتې نه شو، د مور او پلار خدمت خو پاتې نه شو، د ولس د عوامو خدمت خو مانه پاتې نه شو. که پاتې شو نو ته بې وقوف انسان یې. ستا مقصدي کارونه تا نه پاتې شو، ضروریات دې پوره کړه. دغه شان د انسان عمر دی تېرېږي. یو 3 کسان تلي وو بار ملک ته، اوچت بلډینګونه هلته وي. هغه بلډینګ مالک ورته وایي چې بچیا 10 بجو نه پس که راتلی نو بیا به لفټ بند وي، بیا به په پوړو باندې خېږئ. 75 پورشنه منزله بلډینګ دی، 15 چته، 3 کسان دي. یو ځل لیټ راغی. ولې لیټ راغلی؟ جی یار دوست محفلو، جی هلته واده او جی ګپ ډېر خوند کوو. د دوبۍ سیند ته تلي وو، هلته دوبۍ کې سیند ته تلي وو، هغې سیل هم کوو. لاړ چې رال اوس حیران دي چې د 15 چته بلډینګ ته به څنګه خېږو، لیفټ خو بند دی. پریشانه شو. دا ملګري وایي مشوره وکړئ چې څه کار کول پکار دي چې دا بلډینګ اسانۍ سره وخېږو او آرام وکړو. نو دا یو ملګری ورته وایي چې 15 چته پورې به درته زه لطیفې وکړم او قیسې به وکړم او ما ته ډېر یادې دي، خو مخکې نور ستاسو کار دی. ابل ورته وایي 15 چته پورې به درته زه قیسې وکړم. ابل وایي 15 چته پورې بیا زه وکړم، بس کیسه ختمه. انسان په ګپ شپ رواني نو واقعي هغه سفر ښه تېرېږي او اسانۍ سره ورسېږي. اول ملګری سټارټ شو د پیله منزل نه 15 چته پورې. وایي ماله خو نور ډېرې قیسې نه راځي، خو ماله د خندا خوشحالۍ لطیفې راځي، هنسي مذاق خبرې ماله ډېر راځي. زه به هم وخندوم، دې کې به دا منزل توی شي. وایي ډېره ښه ده. هغه خپلې قیس قطارې شروع کړلې د خندا خوشحالۍ، او دا ټول خاندي، کله وروره آها، کله واه واه، او کله خولې ته لاس نیولی. په دې کې 15 چته وختل. هغه بل ملګری وایي چې د خندا خبرې ډېرې وشوې، د کیل کود خبرې ډېرې وشوې. اوس دا باقي 15 منزله کې به درته زه لږ سنجیده خبرې وکړم چې په کار باندې راشي. ځکه هسې خېږو نو زه داسې یو فایده به والو چې لږې ښې خبرې وکړو، فایده به هم وشي او چتونه به هم باندې او چتونو ته به هم وخېږو. ویل ډېره ښه ده. هغه 15 چته پورې سنجیده خبرې شروع کړې، د عقل خبرې شروع کړې، د تجربې خبرې شروع کړې. یار داسې ولې موږ کړي، ګوره داسې چل چې څوک وکړي داسې شي، او که داسې وکړي نو بیا داسې شي. ګوره دا پلانې کار ښه نه دی، او ګوره پلاني ځای کې داسې قصه شوې وه بیا دا انجام و. هغه ټولو ډېر غور او خوف سره د هغه خبرې اورېدلې، ډېره فایده م ورته وشوه، سنجیده خبرې وې. ټول ویل ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې دې وکړلې. 50م چت ته راورسېدل. اخره کې هغه درېیم ملګری وایي تاسو د خندا خبرې هم ډېرې وکړلې، سنجیده خبرې هم ډېرې وکړې، زه به درته یو د غم خبره وکړم. ټول ورته وایي مړه د غم په خبرو څه کې، ولې غم زده کې؟ هغه ویل نه، د غم خبره ده خو ضروري ده، که ومې نه کړه نو بیا را سره جنګ کوئ او په هغې کې ډېره زیاته فایده هم ده
او نورې خبرې خو هم هسې وکړې قدارې مو کړې ختمې شوې یو پکې د غم خبره به وکړو چې لږ غمګین شئ هغه ویله زه بس یو دا ټپم پکې وکړم هغه چې خبره ویل زه یو څو چاته یو څو خبرې کولې اخره کې وی ډېره د غم خبره درته کوم چت خو راورسېدو 15 یم ویل څه خبره ده ویل یار د کمرې هغه چابي ما نه لاندې په ریسپشن باندې په اول چت کې پاتې شوې ده که مې کمرې ته چې موږ راختلو دا دومره کوشش مو کړلو نو ما نه هغه چابي د دې کمرې بار ملکونو کې چې ته بار وځي حج له عمرې نه څوک تلي هغه چابي هلته په هغه ریسپشن باندې تعارفي ځای باندې پرېږدي وایي هغه چابي رانه لاندې پاتې شوې ده ټول ډېر غمزده شو چې څومره پخوا روز هروم دا 15 چته پار کړه او اوس چابي نشته دی راشه عزتمندو دا خو یو لطیفه او یو قصه ده د دې تعلق زمون او تاسو د هر انسان ژوند سره شته من او تاسو کې هر انسان تقریبا 15 کاله زندگی لرو 15 کاله من او تاسو نه په هنسي مزاق کې تیر شي په لطیفو کې تیر شي په خنداګانو کې تیر شي په چکرونو کې تیر شي په دې کې د 15 کاله تیر شي 15 کاله بس پورې یو انسان ته الکانو ته د اس غم دی او دا ګډې وډې خبرې او دا ارزي کې خنداګانې او پاسوا او کینوا او غریب تبا دی او چجکې دی او خیال کوا او فلانې شه شیخان قاریان مولیان خخه الکان بس دقه قص قطارو کې دا ټول وخت شي او دا شعر ډېر مزیدار دی او طبعي کړی د طبعي او فلانې په دې قص قطارو کې دا وایي ډېره لطیفه ډېره مزیداره وه کلمې را لشنې کړې دا د ټولو سره شوي چا سره شوي دي چا سره روانې دي 15 منزله عمارت کې 15 کاله هنسي مزاق کې تیر شي د زندګۍ 15 کاله ختم شي بیا د 15 کالو نه پس چې کله 50 کاله پورې رسېږي بیا دا سنجیده شي وایي لکه ډېر خنداګانې مو کړې زما خو جاب نشته زما خو واده نشته او واده مې کړی دی زما بچي نشته او یار تنخوا مې ډېره کمه ده او فلانې او ډینګرې بس بیا سنجیده خبرې کوي د څوک ورته لطیفه کوي وایي ورک شه مړه بس ارزي کې د خندا لوښی د ځان نه جوړ کړی موږ پسې یو ته پسې عالم پسې دی او سید عالم پسې دی او دا تاسو قص قطاري او فضول او ته بوتي دي خيږي د خپل 15 کاله زندگی دا عمر کم وي هغه قص قط هغه خپل خندا خبرې کوي د عمر زیات شي دا خبرې په د باندې بدلېږي وي دماغ دې رانه خراب کړو خو سات پس چې موبایل کولاوي لطیفه دې را لېږلي نور څه دې سکار نشته سکار روزګار نه لري دا عزتمندو دا 15 کاله به دا ډېر سنجیده خبرې کوي 50 کاله پوسې داسې شي به راشه چې کله 50 کالونه دا باقی 15 کاله بیا ټولې د مشکلات او د غمونو خبرې او که نور یو غم هم نه دا غم خو یې که نه اکثرو خلکو باندې بیماریانې هلکه دا ولې ته خو نیغ تلې یاره ملا کې مې سک راغلی دی یاره 4 نمبر د ملا هغه ګیراړۍ مې خرابه شوې ده دا عام کسانو ته داسې وایي هغه هډوکې مې راوتی دی او دا سترګې د چشمې څه ګني جي نظر مې کمزوری شوی دی هی او دا فلانې هغه روډ دی نه ښکاري جي هغه د کینسر بیمار دی هغه لور واده دې څنګه چلو شو یاره واده خو وشو خو ښه ورځ یې هلته په سترګه نه درېدلې هغه بله لور دې څنګه ده یاره د هغه بچي نه کېږي یو فضول خبره به نه کوي ټول د مشکلاتو خبرې دا 15 کاله بیا ټول مشکلات دي د عمارت چابي دې بیا ورکوي چې لکه زه خو راورسېدم 15 منزل ته او چابي لاندې په ریسپشن باندې پاتې شوې ده بیا صرف اور صرف د غمونو خبرې زوی دې څه کوي زوی خو راله سر وخوړو دا زما ګیره دې زوی سپینه کړله ولې کالج ته نه ځي پټېږي هغه بل قاري صاحب هغه د مدرسې نه راتښتېدلی دی او فلانې دغه ټول اخري 15 کاله عمر ټول په غمونو کې تیر شي چابي دې ورکوي نو څنګه چې 15 منزل ته کس وغلی بیا د چابي غم کو دقه شان بیا اخره کې وایي څه و یار کاش چې مړه حج مې کړی وی زما هغه پیسې زما په کار باندې رانلې نو عزتمندو د ژوند اصل مقصد د الله رضا ده دا چې ته 15 کاله پس دا سوچ کې نو په اول 15 کالو کې دا څه سوچ وکړه د خپل د دنیا هم غم وکړه د آخرت هم غم وکړه بیا وروسته سوچونه انسان ته هېڅ فایده نه رسوي بیا تش غمونه دي بیا وایي هلکه څه کول پکار دي چې څوک ورته وایي
هغه فیکټري دې څه شوه بیا د فیکټرۍ خبرې پې بد لګي وایي هلکه مړه خوله دې راټوله کړه وایي دی چې تپوس ته نه کوم ستا کاروبار و کراچۍ کې مړه ورک شهر وخت کې به د کاروبار خبرې کې کاروبار نه چا څه جوړ کړي دي وایي تا خو دې ډېر څیزونه جوړ کړل که نه زوی دې دوبۍ ته لاړو او بل زوی دې فرانس ته لاړو بل زوی دې امریکې ته لاړو مړه ورک یې که خدای دې دغه بچي هم غرق کړي او دغه دوبۍ هم دې غرق کړي بیا ځان ته هم خیرې کوي ورته پرې یو بچی مې په کار رانلو مور یې مړه هغه زما زوی رانلو هلکه فلانې تعلیم مړه په تعلیم شړخ راولسم ترې جوړ کړه څه ښوونځاخي ترې جوړی دا بیا ځان پورې خبرې څه کول پکارو یاره کاش چې تبلیغ کې مې یو کال لګولی وی کاش چې مدرسه کې مې حفظ کړی وی نن به ناست وی او په دې سپینه ږیره باندې به مې د الله د قرآن تلاوتونه کولې کاش چې عمره مې کړی وی زما هډوکي کې اوس اثر نشته دی اوس زه تللی نه شم حج عمرې له نه شم تللی کاش چې یو جومات مې جوړ کړی وی کاش چې د غریبانو مدد مې کړی وي یتیم خانه مې جوړه کړې وی نن هغه زما روپۍ ماله بچي نه راکوي نو دلته به یتیم خانه وی نو ماله به الله رب عزت د دې اجر راکړی وي نو دې وجې نه عزتمندو سوچ کول پکار دي داسې نه چې په 95 منزل باندې بیا تش سوچونه او تش غمونه او تش وسواسونه او تش آه او بکاوي الله دې زمونږ او ستاسو د دې نه حفاظت وکړي چې د چا 50 کالونه کم عمر دی هغه ته ښه موقع ده چې د چا 50 کالونه تېر شوی دی هغوی ته موقع شته که چا د 80 کالو وي بیا هم یو موقع شته چې موږ الله سره خپل تعلق جوړ کړو الله داسې ذات دی چې الله تا ته زړې قصې نه یادوي که ته اوس هم توبه وباسې چې الله زما 50 کاله چې تېر شوي دي خو خیر دی ما هسې بې څه معاف کا او زه تا ته توبه وباسم الله دومره رحیم او کریم ذات دی الله په دې بوډاوالي کې هم تا سره یارانه دوستانه کوي الله په دې سپینه ګیره باندې هم تا سره یارانه دوستانه کوي د دنیا ملګري ته پرېږدي وایي د سړي خو ګیره راله او هغه پلانې سړی خو لاړې په مخ کې چې کوم دی نشانونه جوړ شو او هغه سترګې چوچې شوې او الله رب العزت عزتمندو دې ته نه ګوري وایي دا زما بنده دی دا زما بنده دی په هر حال کې تا ته سولې ته تیار دی داسې حالات را روان موږ په زړه کې دوه سوچونه ساتو دنیا هم ښه ده آخرت هم ښه دی خو چې انسان دواړو کې صحیح طریقې سره چلېدی شي کله ناکله د دنیا قرباني ورکول پکار وي آخرت دپاره د مونځ دپاره کله قرباني کله مثلا د جنازې دپاره قرباني کله د تبلیغ د سیروزې دپاره قرباني کله د مدرسې دپاره قرباني کله د بل ملګري سره منډه ده خدمت دی د هغه مدد کول دي خیر د زما د دنیا کار دی لږ خراب شي دي ملګري یا سره دوست سره منډه وامه دي غریب سره منډه وامه د دې دپاره قرباني کله د دې مزه والو که نه د دې مزه اخیستل پکار دي د دې مزه اخیستل پکار دي نور خو ټول تاوان دی ته وګوره په خپلو بچو چې ته خرچه کې دغه پیسې ستا د اکاونټ نه کمیږي که نه خو سړی خوشحالېږي وایي زما بچي په خېټه ماړه دي چې ستا کور جوړې په هغې پیسې خرچ کېږي او پیسې کمیږي خو ته خوشحالېږي وایي الحمدلله سر سوری لرمه دغه شان عزتمندو کله ناکله د الله دپاره دنیا پرېږدو خرچ کړو چې مال کې لږ کمی راولو ته ګوره چې الله تا ته څومره خوشحالي نصیب کوي دوه غمونه دي یو طرف ته د دنیا غم دی هم آخرت ته نه پرېږدي د آخرت غم خو نشته آخرت غم نشته مجنون یو ځل روان د لیلا ملاقات له استازی راغلی و اطلاع راغلی وه ډېر خوشحاله و په دې کې یو اوښه را روانه کړه د هغې د پاسه کېناستو ویل دا اوښه به بوځم د هغې اوښې بچی شوی و نو په دغه وخت کې هغه ځناور هم دوک درد لري زړه لري شعور لري خپل بچی به ورته رایادېدو په کار خو دی چې کله داسې اوښه روانوي چې بچی مو سره روان کړي ګینې د هغې دل دماغ هلته وي اوس دا اخوا شړي اوښه واپس په شا باندې راځي څه ځای پورې بوځي مجنون خو بې ځایه مینه محبت کړی و بس لیونی شوی مجنون منه مینټل مجنون څه ته وایي مینټل خلک یې دومره په خوند باندې یاره مجنون معنی د مینټل پاگل د پاگلانو کیسې په شوق بیانې خو هغه به چې اس باندې کېناستو یا په اوښه باندې به کېناستو نو په سوچ کې به لاړې چې سوچ به لاړې واګې به سستې شوې هغه اوښه به واپس کور طرف ته راتاو شوه ځکه اوښه خو او د اس خو په واګو باندې چلي چې هغه سسته شي نو هغه وایي که چېرته مالک دا غواړي چې بس واپس شه واپس به شوه اخره کې دا مجنون وایي چې داسې نه د یار ملاقات رانه پاتې نه شي بس اخره کې د اوښې نه کوشو ویل پرېږده دا یې په خپله مینه پسې ځي زه به خپله مینه پسې لاړ شم دا دواړه مینه نه جمع کېږي متضاد دي زه یې دې خوا رالیږم راکاږم او هغه اخوا ځي نو داسې نه ما به هم د کار نه پاتېږي نو د اوښې نه کوشو لاړې خپل منزل ته روان شو نو زه ورسېدلو خپل ځای ته دغه شان عزتمندو کله د دنیا مینه محبت موږ د دین نه راکاږي دین موږ ته وایي چې دې خوا راشه
نو زمون خو د دین هغه محبت د عشق او د دین هغه عشق هغه کم دی. اکثر موږ دنیا راکاږي، نو کله ناکله د دنیا د دې سورلۍ نه کوزېږه. دکان یو څو ورځې دپاره بند کا، دکان یو څو ورځې لاړ شه پیر صاحب سره کښېنه هغې دپاره بند کا. د جمعې لمونځ دی یو ګنټه دپاره د دې سورلۍ نه کوز شه، دا پرېږده داسې نه چې د هغه منزل نه دې پاتې کړي او هغه د مقصد نه دې پاتې کړي. نو دې وجې نه عزتمندو کله دنیا کې موږ او تاسو ته داسې موقع راځي، د دنیا او د آخرت مقابله راځي، د دنیا او د دین مقابله راځي. نو کله د دې خوند والو د الله دپاره دنیا پرېږدو. څنګه د دوست دپاره چوټي کې 3 ورځې د هغه د مزدور په شان د هغه په واده کې لګې، صرف څه لپاره وایي هر دوست مې خوشحاله شي. کله 10,000 روپۍ په ټرپ باندې لګې، ملګري ځان سره بوتلي، هلکه 10,000 روپۍ د اکاونټ نه کمې شوې، مړه خیر دی چې ملګري خوشحالي، پیسې ډېرې او چې سروي ټوپۍ ډېرې. نو دې دوران کې عزتمندو ګوره د مرګلو دپاره پیسې خرچ کړې، د یار دوست دپاره خرچ کړې، د بچي دپاره خرچ کړې، د ښځې دپاره خرچ کړې. تېره میاشت کې یو جوړه اغوستې وه، د نوي واده دپاره وله بله جوړه کړې. زمړه پرېږده چې ښځه مې سور کې وي او چې لږه خوشحاله وي. کله دا هم سوچ کوه چې الله رب العزت په څه خوشحالېږي. نو کله د جمعې لمونځ دپاره، کله د جومات لمونځ دپاره، د جمعې لمونځ دپاره دکان بندوه، کله سې روزې دپاره دکان بندوه، کله د یو عالم بیان دپاره لرې ځه. زه د فلاني عالم بیان له ځم، د علماو ملاقات له ځه، هغوی سره علم الهي وي او هغې سره پیغمبري علم وي، هغې سره به ستا ژوند کې برکت راځي. نو انشاءالله د دې ټولو خبرو به خیال ساتو که الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د ژوند برکات نصیب کړي. بعضې کسانو دعاګانو دپاره ویلي دي، د بهر ملکونو نه ټلیفونونه کړي دي، په مصیبتونو کې دي. خدای پاکه کوم کسان مصیبتونه کې دي هغه مصیبتونو نه اخلاص کړي. الہ العالمین کوم کسانو موږ ته د دعاګانو دپاره ویلي دي، یا الہ العالمین د هغوی دپاره موږ دعا کوو چې څه قسمه ضروریات یې خپل دربار نه وله ورکړي. بعضې ملګري یو ملګری دی هغه نه ښځه خفه کور ته تلې ده، ډېر پریشانه دی، هره جمعه دعا دپاره وایي خدایه پاکه ته پرې رحم و کرم وکړي. بعضې کسان دي بچي دي او هغه ترې خفه دي، د چا نه مور پلار خفه دي، خدایه پاکه دا کشالین په خوشحالینو باندې بدل کړي. بعضې یو کور کې دي د یو بل نه خفه دي، خدایه پاکه په مینه محبت باندې د هغوی زندګي بدله کړي. د چا رښتې نشته، خدایه پاکه رښتې وله ورکړي، او د چا رښتې دي او نه کېږي، خدایه پاکه ته ورته اسانې کړي. یا الہ العالمین بعضې کسانو بچي نشته، بچي ورکړي. د بعضې کسان دي بچي دي بدعمله دي، په نیکو یې روان کړي. چا دعاګانو دپاره ویلي دي، چا نه دي ویلي، د ټول دعاګانې قبول او منظور کړي. آمین یا رب العالمین.